رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدعمله سړی دی اوس به درته پته ولګي. بدعمله دا دی چې مونځ نه دی کړی. بدعمله څوک دی؟ زکات نه دی ورکړی. بدعمله څوک دی؟ حج فرض او پیسې راسره نه دی کړی. بدعمله څوک دی؟ لور خور حق دیواله دی، د گاونډي حق دیواله دی، حرام دی ټول عمر خوړلې دی، 2 نمبر مال دی په 1 نمبر خرڅ کړی دی، پایو کې دی خو باچولې او به په پایو خرڅ کړی دی، او ښاشه دی په خبره خرڅ کړی دی. دا بدعمله دی، دا لوفر دی، او ټول عمر دی جواری کړی دا، او ټول عمر دی مولیانو پسې کنزل کړی او مدرسو پسې کنزل کړی دی، او ټول عمر دی پردي غیبتونه کړی دي، او ټول عمر دی په موبایل غندونه کتلې دي، او په غوګونه سندره اورېدلې دي. دا بدعمله. رسول الله مبارک فرمایي زنه وي دا ثابت نه روزي سا نو فرشتي به په سا کې ولسیخونه ورواچي او په زور به تیرا کوي، او دا ثابت په دې رګونو کې تختی او په دې سپېمو کې په دې سا کې به زنجیرونه واچي کونډې په زور برا کوي، او په داسې تکلیف په دې دا سا راو باسي. دا سا وجود لري خو مونږ ته نه ښکاري چې د دې سا سره به د رګونو نه د غوښې ټوکړې مروړي. او داسې مثال یې ورکوي زموږ علما لکه وي د یو اونه چې د انسان په وجود کې ګیره کې، او دا هغه اونه د غنو ډکوي، او دا څانګې په دې ټولو رګونو کې خوري وي، او دا اونه ترې راکاږي. او بل مثال یې ورکوي وی لکه سسپار چې په اور کې سور کې سور او په لمدو مالوچو کې راکاږي، نو لمبه خو ځکه نه چې لمده دي خو لوخړې به وباسي، داسې دا رګونه لوخړې